د محمد ایاز سترګې د اوښکو لاډکې دي وطن ته راغلی سعودي کې مسافر و د زوی نه خبر شوی دی لوی درد دی لوی غم دی خلک ورله راځي دعاګانو له خو یو دوه خبرې ورسره کوو د ماشوم ستاسو د څومره وخت نه په مدرسه کې داخل و په دې کې د 3 کال نه بر وشو 3 کاله بر وشو ښه د سره به ستاسو وختن فوختن رابطه کېده د دې قاریانو سره به مې کېده بیا به مې د هغه سره خبرې کولې ښه نو عام خلک دا وایي چې یار دته دې کور ته تللی خپل شکایت یې کور ته وړلی خو د کور نه بیا باوجود د دغه شکایتونو دی واپس مدرسې ته به ولري که په دې خبره لږه تاسو رڼایي واچوه اصل کې دی داسې و که نه چې دی راغی د مدرسې نه بالکل صحیح خبره ده د خپل شکایت کړی دی دی راغی د مدرسې نه نو دلته کې موبایل و د وړو سره دغه شو مونږ خو په دې خبره نه وو پوه چې دا دونه درندګان دي دونه دغه دي مونږ خو دا عالمان دي د عالمانو په دغه کې مونږ سره او بل زمونږ سره هغه رابطې وي په هغه اخلاقو په هغه دایره کې مونږ خو لکه د وټساپ د ذریعې به ستاسو سره برابر ما سره ثبوتونه شته هر څه ما سره شته نو چې څوک دومره ده خو لا دومره داسې نمونه کار کړی دی خو د ټولو خلکو بچي شته د هر سړي بچي شته خپله باندې که یو څپېړه نیمه ورکړي خو چې باري سړی په غوزارو کې نو ځان پرې مړ کوي پوه شوي نو بیا داسې خلکو له خپل باشا څوک داسې نه ورکوي خو موږ وی زه دی کېدی شي د دې مدرسې د دغه نه بانه جوړی او بیا بوتلو ورور مې ورسره لاړو هلته کې هم په ویډیو کال باندې تاسو بولئ په خپله په ویډیو کال مې ورسره خبرې وکړې په یاره د دې ویډیو د کار خو چې دی ترې راوتی دی دا ورور مې ترې راوتی دی دوی دقه تا د مدرسې والا سره په ویډیو کال خبرې وکړې قاریانو سره هم د ده سره هم د زوی سره هم زما په منځ کې ناستو خبرې مبرې وکړې بس په دغه ټایم کې دا ورور زما هی د چې کوم شکایت کور کړو باغ شو دی په دې ټایم کې چې زه دروغ وایم جی جی نو لکه نه ټیک ته جی ما ته وی چې دې الک له دومره مینه نه تور کولای شو نو له کور کې څوک نشي ورکولای دا زمونږ بچی دی له موږ مینه ورکو او دا زمونږ حق دی دا له موږ مینه ورکو دغه رول مې ناشته د دې نه تاسو دمه بیا دې تی لاړو بیا مې دې چرته دغه نه کړه په دغه باندې تل دې چیړ میړ نه دی کړه خو د سره وسیر د سیویل نه زما بیا ما وی د شک د پاره ما د په 632 باندې میسج کړه د میسج ما سره پروت دی په 638 د مال جواب راکو چې فرحان ایاز خبر برابر دی خو ټیک ټاک ته هغه په هغه ټایم باندې چې چیړ کړای چیړو کې تاسو هم دغه کې منګم دغه کې خو بیا په مدرسې کې هغه خپل ماحول چلی دا چې زما خامخ ناسم دغه ماته مخامخ دي سي هغه په مدرسې کې که په کور کې شیطانی کې خودل تنه کوي نو موږ هغه ته څه نه وایو او بس بیا د دې نه مخکې ما سره خبرې هم کړې وې په دغه باندې هغه میسیجونه د ما سره پراته دي بهتره دنه اخرنه میسیج ده دنه بیغم او فکر مکو موږ یو دلته یاره ما سره هغه میسیجونه پراته دي او دا په 638 د دې زخمی کړو یا به مړو یا بل نه دغه تا چې د چا سره خبرې کولې ته ناظم کم چې ناظم دی کنه نوم عبد الله ناظم ا دې تا بوله د چې تا ته کم شکایت کړو چې په دې مدرسې کې دا چل کېږي دا د دې تاسو انویسټیګیشن کړو زلاړه ما خو دغه تصدیق ته لپاره لاړم دوی ته څه وې چې زلاړه ما ټول قانازم سره کېناستم ما هغه کس راوغواړه کم کس چې دا ډیماند کړل سم د ورارنه دا مختمم راوغوښتو مختمم زوی ول راوغوښتو ما خپل د ورور نه دوه سره په واتساپ خبرې وکړو دنه علاوه زه مطمئن نه وم ما کېنول ما استاذ په مدرسې کې دا قسم حالات کله ماشوم دومره ولې تنګ دی چې مدرسې ته نه راځي وجه څه ده نو تو چې قاري صاحب راوغوښتو دې قاري صاحب ما ته وویل کوم چې مختمم دی چې زما د پرب د کعبه قسمي چې زما زوی دې نشي کولی زوی ما ته قرآن لاس کې خو چې دا سراسر ناروا دي دې دروغ وایي زما ورته وایي چې دې دروغ وایي ناظم راته ووایي چې دا 100% که ته دغه وکړې دا خبره دروغ ده زه یې مطمئن کړم ماما که تاسو ته د پیس مسله یي که تاسو ته ایکسټرا څه دغه یي خو دله به تکلیف نه ورکوئ ما ته ووایي چې دی به تاسو ته به آینده دپاره دومره خس کې کمپلین ده نه راځي او د هغې نه پسې پرې ایښي د هغې نه زه چې راوتلی دله به تاسو ښه باقاعده فیس ورکوو لکه موږ خو عام طور لکه اوس هم په معاشره کې دا خبره خلک کوي چې یاره دا په مدرسو تاسې لیږي 5000 روپۍ پیس 5000 روپۍ پیس ما د ورکړی دی د نورې به راپسې د 3000 به د خوراکي د پیس حساب ولي او زما سره د هغې د غم پراته دي او 1500 ستا د زوی غم چې دی د پوره سوات غم دی اس پي صاحب دله راغلی دی ډي پي او صاحب نن چې دی باقاعده پریس ریلیز 10 تنه ستا د زوی په کیس کې دا ټایم چې دی پابند سلاسل دي په حوالاتو کې دي تفتیش لا نور هم روان دی 2 تنه اس پي صاحب دا باور درکړه چې انشاءالله زر تر زره نو ته په خپل ځاني د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن
یاره زه به تې خامخا مطمئن یم چې زمونږ افسران منډې وهي موږ له راځي زمونږ سره کینی او دغه کوي نو چې موږ د هغو نه مطمئنېږو نو د چا نه به مطمئنېږو زمونږ لا اولنی امید چې دی د دوی نه دی د سوات پوره خلک د سره اوږه په اوږه ولاړ دی ستا د زوی په دغه کې تا ته وپتې پرون د 2 بجو پورې خلکو په خوازخیله کې احتجاج کړل نیم سوات چې دی هغه بند و مطالبه دې سره مطالبه مې دا ده که نه چې د ظلم تاسو ټولې دنیا ته پته را بچي د هر چا شته بیا د هغه زخمونه تاسو لیدلي ټولې دنیا لیدلي ټولې معاشرې لیدلي چې ماشومان یې نشي لیدلی او زنانه لګیا دي بددعاګانې کوي د هغه درد او هغه فکر او بیا به دی په کم حالات تاسو ته په خپل احساسات به تاسو ته په خپل زه نشم بیانولی مطالبه مې دا ده چې دا څه د هغه سره شوي دي چې د دې لکه د دغه کسانو سره دا وشي د دغه کسانو سره خو دا خو وشي که نه کم سې کم چې دا خو وشي چې دا څه د هغه سره کړي دي په کم حالات یې اوبه یې نه دي ورکړي ورله هغه اوبه غوښتل دی اوبه نه دي ورکړي ورله نو زما خو هم دا ستاسو د ټولو بچیو د ټولو بچیو درد د بچي درد چې دی هغه که ستا دی او که زما دی او که د هر چا چې دی د ټولو یو شان دی که ستا بچی دی هغې ته به زه هم د خپل بچي په نظر ګورم که د بل دی هغه ته به هم زه د خپل بچي په ولې بچیان چې دي دا په دوی د خدای حکم نه پرځ نو زما ستا سره د ظلم څه کار نو هغه ستاسو د ټولو بچیو یوازې زما نه د ټول قوم بچیو او زما سره ټول قوم ولاړ دی او بیا به راسره هم ولاړي بیا به راسره هم ولاړي ولې چې داسې نمونه خلک چې بیا بل چا ته ضرر او تکلیف نورو خلکو ته زما بچي خو قرباني ورکړه شهید شو خو نور خلک ډېر بچ شو د دې درندې نه نور ډېر خلک بچ شو زه په دې خبره دغه یم چې د دې درندې نه نور ډېر خلک بچ شو هغه خو الله پاک یې وزیرې جوړه کړه خو د ده نه نور خلک 300 ماشومان نن د دغه مدرسې والدینو ته حواله شو مدرسه سیل باقاعده د کلي خلک پسې راوته او د بل شان حالت جوړېدل خو پولیس چې دی هغوی خپل او زه خو تاسو خبره کوئ زه خو اوس راغلم خو زموږ د افسرانو صاحبانو هم اوس وي چې اته 9 کسان پکې نور داسې زخمیان دي نو چې د نور چا لکه دا چې د هغه قرباني خو شو شهادت یې الله پاک ته قبول کړي او قبول شوی وي خو چې دا نور خلک دا نه دي سبا به نور شي سبا به نور شي د خو به بل څه وکړي بوجو ته به چې غذاري به بیا مور پلار له به هم نه ورکوي مهرباني